عن عبد الله بن مبارك قال أخبرنا إبراهيم بن نشيط البعلاني قال حدثني قيس بن رافع أو قال غيره عن مولى لعبد الله بن عمرو بن عاص أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نظر إلى المقبرة فلما نظر إليها نزل فصلى ركعتين فقيل له هذا شيء لم تكن تصنعه فقال ذكرت أهل القبور ما حيل بينهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى الله بهما. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت थे چې هغه یو ځل قبرستان ته وکتل فلما نظر الیها کله چې قبرونه ولیدل نزل فصلى رکعتين د سورلۍ نه کوز شو 2 رکعته مونځ وکړو فقیل له هذا شیء لم تكن تصنعه چا ورته وویل چې دا خو تاسو صاحب داسې کار وکړو چې داسې مو مخکې نو کړی. قال فقال وی فرمایل ذکرت اهل القبور زما دا قبرونو والا مړي یاد شول وما حیل بینهم وبینه او دا غي په منځ کې چې کوم حاجز او حائل دا مې یاد شو فاحببت ان اتقرب الى الله بهما نو زه دا خوښوم چې زه الله جل شانه ته په دې 2 رکعتونو قرب حاصل کړم خدای ته په نږدې شم. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهما یو ځل قبرستان ته وکتل بیا سورلۍ نه کوز شو 2 رکعته مونځ یې وکړو چا ورته وویل چې تا خو داسې کار وکړو چې مخکې دې نه دی کړی موږ نه لیدلی یعنې په دې ټایم کې په دې ځای کې دا 2 رکعته مونځ ویې فرمایل چې ما دا قبرونو والا یاد شول او د دوی په منځ کې چې کوم سحایل هغه مې یاد شو نو ما دا خوښول چې زه الله جل شانه په دې 2 رکعتو باندې نږدې شم. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دي پلار او زوی دواړه صحابه دي. حضرت عبدالله ابن عمر هم صحابي دي او عمر ابن عاص رضی الله عنهما هم صحابي دي او دا عجیبه پلار او زوی دي په صحابو کې دواړه صحابه دي او د دواړو په منځ کې 12 کاله فرق یعنی دا پلار عمر ابن عاص د 12 کالو چې زوی شوی دین معلومیږي چې سړی دی وخت کې هم بالغ دی شي او دا انتهایی زیرک انسان دی او خيار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم افرادو په صحابو کې اسلام راوړو تمنا کوله پاغه کې یو عمر ابن عاص دی او دا عبدالله ابن عمر دا غزوی دی د په مقبره باندې تیرېدو چې کله مقبره ته وکتل نزل فصلى رکعتين به 2 رکعته مونځ وکړو. دین معلومیږي مونږه په ورځ کې سحر نه تر ماښامه پورې چې تر څو پورې ودنیو د الله جل شانه د طرف نه مختلف د عبرت سيزونه زموږ مخې ته راځي لیکن مونږ د هغې نه عبرت نه اخلو. هوښیار خلک هغه دی چې په هر یو څیز کې د الله په کائناتو کې چې څه دي په هغې کې غور او فکر کوي. قرآن کریم کې الله پاک دا صفت بیان کړی دی د هوښیارو خلکو د هوښیارو اولو الالباب هوښیارو ته وایي الذين يتفکرون في خلق السماوات والارض او دا هوښیار خلک هغه دی الله فرمایي چې په اسمانونو په ځمکو کې غور او فکر کوي ربنا ما خلقت هذا باطلا او بیا د غور او فکر نه پس بیا یو نتیجې ته ورسیږي نو بیا وایي چې ای زمونږ پروردګار تا دا کائنات عبس نه دی پیدا کړی سبحانك ته د هر نقص او عیب نه پاک یعنی ماشومان د خټو لوټو کورونه جوړي نو هغه عبس وي کله غټ خلک سيزونه جوړ کی عبس وي څه فایده نه لیکن الله جل شانه چې په کائناتو کې کوم مچ ماشه چینجه هر یو شی چې پیدا کړی دی هغه عبس نه دی هغه پسې شاته حکمتونه دي. د هوښیار خلک دا سوچ کوي کائناتو په هر سیس کې په هر پاڼه کې په هر ذره کې غور او فکر کوي په ستورو کې په نور سپوږمۍ کې په هر یو سیس کې د مؤمن صفت دی دا او هوښیار خلک دغه او چې په دغه سي تیریږي یا غور او فکر کوي خو د دنیا لپاره کوي د ځمکه کې بلاندې سره زرویو کې بني سپین زربیو کې بني دلته کولشته او کنيشته دا غور او فکر نه ځکه چې دې سره الله جل شانه ته رسایي نه کیږي
بلکې د الله نه سړی نور هم لرې کېږي. او لومړی غور او فکر چې دی سړی دا وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنې د کائناتو د هر جز او ذرې په ذریعې سره خپل پروردګار وپېژني او دی بیا دا نتیجه ته ورسېږي چې د خولې نه دا اعتراف او اقرار روزي ای زمونږ پروردګار تا دا څیزونه عبث نه دي پیدا کړي. دې پسې شاته لوی حکمت دی. او دلته ربنا لفظ ذکر شوی دی ځکه هغه ذات چې هغه څیزونه پیدا کړل او بیا د هغې نه پس د هغې نه شونما او د هغې په لویولو کې او خصمانه کې چې څومره ضرورتونه او حاجتونه ته هغه شی محتاج دی هغه ټول ورته پیدا کوي. نو چې کوم یو څیز په دنیا کې تا ته ښکاري یا نه ښکاري غیر حسي طور سره چې کوم یو څیز موجود دی یا ته محسوسه دا ټول الله جل شانه پیدا کړي دي، د دې ضرورت هم خدای پیدا کړي، نو دا بس نه دي. بهر حال د حدیث مبارک نه معلومی چې صحابه صرف هغه کې دا شی نو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته او کتلیو په دې باندې نه په هغه کې نور ډیر عجیب خوونه او دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت د وجه نه منتقل شي. سړی چې د خزو سره ډیر ناسته کوي نو د اوخيار سړی د عقل په شا لاړ شي یا د کمقلو سره ناسته کوي د عقل کمزوري شي، او چې د اوخيار خلکو سره ناسته کوي کمقل سړی هغه کې د اوخيار خلکو صفات پیدا شي. نو چې څنګه انسان د چا صحبت اختیار کیه هغه سی وي. صحابه کرام د الله د رسول صحبت اختیار کړو نو باغی باندې او ما غرنګ خته او هغه صفات پکې راغلیو چې کوم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کیو. د په مقبره تیرېدو نو مقبره ته چې وکتل نو بیا کوم شو 2 رکعات موزي وکړو ورسره چې کوم حاضرین هغه وته چې سیف داسې 2 رکعات موس خو تا مخ کې په دې وخت نه کړ ځکه چې موس سړی کوي نو مثلا او دسیو کو 2 رکعات موزي وکړو یا جمعه تر دن نشو 2 رکعات موزي وکړو یا تهجد وخت د اشراق وخت د چاش وخت د ماقام پسې دی او د جمعه د فرض نمخ کې د سنتو نوړان د سنتو پسې یا چرته حاجت پیښ شو 2 رکعات موزي وکړو یا آفت رالو د آفت نه لری کېدو د پاره 2 رکعات موزي وکړو دا موزونه غشتا لیکن په دې وخت کې چې دا تا 2 رکعات وکړل الله تعالی کله نه کړی دا د دې څه مطلب. نو عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه تو فرمایل چې ما دا خلق یاد کو دا قبرستان والا دا غور او فکر وخه دا خلق مې یاد کړ او بیا د دې په منس کې اوس داسې حاجز دی حائل لې چې دا غریبانان یو ځل قبر ته تللی دی بیا واپس نشي راتلی دومره لوی بند چې قطعا واپس دنیا ته نشي راتلی تا سره نږدې خخوي لیکن دا روح تلی الیین تا یا سجین ته تلی بیا دا روح رابطه او تعلق د دې قبر کې د جوسی سره او هغه ذریعہ ګرځي د انسان د یاداش او د غور او فکر. نوې د دې په منځ کې خوش داسې شی حایل شوی دی چې ځکه د قبر عالم ته برزخ وي او برزخ ویل کېږي پردې ته او د قبر او دنیا په منځ کې د آخرت او د دنیا په منځ کې د برزخ د پرده ده د دې وجې ته برزخ وي. نه انسان دی په راتلی شي نه د الله د حکم نه بغیر مخ کې اپلتلی شي اپل به الزی چې کله نفخه ثانیه په دویم ځل شپېلې پوکوالی شي یا به خلک پاسي دا غي نه مخ کې نشي تللی نو دا یو برزخ دی. نو دی اوس راتلی نشي او دی په دنیا کې دا خواهش لري چې مونږ ته هیڅ نه وي خو چې یو 2 رکعات موږ مکړو ځکه چې دا غیموس اجر ثواب د الله جل شانه د طرف نه چې پاغه باندې کوم انعامات او جزا ورکول کیږي هغه پسې دی هڅه کوي خو دی کول نشي دا غریبانان راتلی نشي نو ما ته الله جل شانه مقرر کړی دی زه اوس کول شم دا نو ځکه مې دا 2 رکعات مزکو فاحببت ما دا خول ان اتقرب الى الله بهما کہ میں اس سے اللہ کا قرب حاصل کروں زدا الله جل شانه ته بدی باندې نږدې شم. نو دې حدیث مبارک نه خو یو سوس جن معلوم شول یو دا چې دا الله جل شانه په کائناتو کې غور او فکر کول پکار دي. دې صحابي د مقبرین او قبرستان نه کوم نه عبرت واغشت. دویم دا چې قبر ته سړی لاړ شي نو آلته کې اعمال نشي کولای نماز کولای شي نه تلاوت کولای شي نه ذکر کولای شي هیڅ یو عمل نشي کولای نه صدقه ور کولای شي هیڅ نشي کولای. او دریم دا چې د قبر د دنیا او د آخرت په منځ کې حاجز دی بیا واپس نشي راتلی.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ابو هريره رضی الله عنه نے روایت فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې تیر شو دفن حدیثا هغه مړی تازه خښ شو. فقال وی فرمایل رکعتان خفیفتان هغه دوا مختصر رکعتونه دوا مختصر او لنډ رکعتونه مما تحقرون چې تاسو هغه معمولی ګڼئ وتنفلون او تاسو هغه سیوایي ګڼئ یزيدهما هذا في عمله چې هغه دوه رکعتونه د دې صاحب قبر په عمل کې اضافه راولي په اجر کې په ثواب کې نو احب الیه دا د صاحب قبر ته زیات محبوب دي من بقیه دنیا کوم ستاسو د نور باقی دنیا د ټوله دنیا نه یعنی د دوه رکعتونو علاوه چې څومره دنیا ده هغه دنیا کې بنگلی دي سورلی دي روپۍ پیسې دي کاروبارونه دي تجارتونه دي دا غي ټول نه د دوه رکعات ته زیات محبوب دي ځکه چې هغه اوسترګي غړېدلې دي مونږ ته پټ ښکاری دا غسترګي وغړېدې زمونږ په سترګې پټې دي دا غړېدلې ځکه پټ سترګې داري چې اوس مونږ ته نه جنت ښکاری نه دوزخ ښکاری نه آخرت ښکاری هیڅ راته نه ښکاری او هغه ته د هر څه ښکاری فرښتې قبر ته راتګ د آخرت نظام هغه ټول دغه وخت کې اوس په دې کائناتو کې د الله جل شانو فرښتې راځي خيجي او کوزيږي یو نیټ ورک ته د بدا ټکي استعمال کم قران کریم کې الله پاک فرمای والسماء ذات الحبك په اسمان مې قسم بي چې غزات حبك ته او ذات الحبك هغه ته وي چې په هغه کې لارې دي داسې لکه د جال پشا دی په لارې ځکه چې فرښتې په مختلفو کارونو باندې راځي د دې سيزونو پته سړی ته ولګي چې د قبر ته لاړ شي او چې په دنیا کې د دې پته وته نه لګي یزيدهما هذا في عمله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه قبر باندې تیرېدو دفن حدیثا تازه هغه خښ شو دغه وخت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کول دا هم هغه قبر نه عبرت غشتل او دا هغه خبرې وي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه په ځړه کې چولې وي بیا د صحابه د دنیا نه ځړ موړ شو د تذکری انسان داسې فطرت ته چې کله د په مخ کې کومي تذکری ډیری کیږي نو د پزړه کې هغه خبرې چولې چې د مال تذکری کیږي پکور کې سحرم نه مال تذکری ماخامم نه مال تذکری چې کاروبار تلل شي بیا هم د دنیا تذکری چې سوکرا شي یار دوست هغه سره د خبرې تذکری دا سيزونه په دې جوړ باندې سبتي اثر کوي د وګونو په لار باندې په جوړ باندې پروزي اثر کوي بیا د آخرت نه غافل شي او چې کله د جنت تذکره بیا اوري د جهنم تذکره بیا اوري د قبر تذکره بیا اوري د مرګ تذکره بیا کوي او اوري نو دې سره د آخرت یادي او چې کله آخرت یاد شي نو بیا دنیا په د باندې اثر نشي کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین عبرت واغشتو بیا به صحابه کرامو ته په دې موقع باندې خبره کوله دویم دا چې دین معلومیږي چې الله جل جلاله څخه د دوه رکعاتو مسمره قیمت دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رکعتان خفیفتان دو رکعاتا یعنی لن او لن خفیفتان نه مراد دا دی چې پاغه کې قرات کم وي ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا پکې او پاغه کې رکوع لنډوي او سجدم لنډوي درې ځله پکې تسبیحات وایا سبحان ربی العظیم او درې ځله تسبیحات په سجده کې سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله اوږده سجده کول او اوږده سجده چې ووا هغه اسنه وا پاره کې به تسبیحات ډېر وي دعاګانې وي پکې ډېرې زیاتې کول سجده کې به پریوتو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تیار کې لټولو هغه سره کوټګۍ کې پروتو ما وی چې پیغمبر علیه السلام خو نشته بستر باندې پروت بیا ز پاسه د تیارو په کوټه کې
ما دا لاس داسې تپول چې کوم ځای دی مبارک چې مې وکتل نو د هغې په پوندو باندې زما لاس پرېوتل او هغه په سجده کې چې سړی په سجده کې نو دا پوندې اوچتې او پنجې په ځمکه لګېدل په پوندو مې لاس ولګېدل او د الله رسول په سجده کې پروت و دا یې اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا الله زه پناه غواړم برضاک من سخطک ستا په رضا سره ستا په خوشنودۍ سره ستا د قهر او غضب نه یعنی ستا رضا غواړم چې ته زما نه راضي شه ما نه ناراضه کېږم وبمعافاتک من عقوبتک او زه پناه غواړم ستا د معافات نه یعنی د عافیت سره سوال کوم چې ته زما عافیت نصیب کړي من عقوبتک د عذاب نه دې یریږم عافیت نه غواړم واعوذ بک منک او زه پناه غواړم په تا سره د تا نه ځکه چې د الله جل شانه شؤون دي مختلف کل یوم هو فی شأن روزانه په هر شان کې راځي کله شان د غضب وي د قهر وي کله شان د رضا او د خوشنودۍ وي کله یو شان وي کله بل شان وي نو یا الله چې کوم ستا د غضب او د قهر او د عذاب او د عاقبت او د سزا ورکولو شان دی د هغې نه دې پناه غواړم پس سره واعوذ بک منک ستا په هغه شان سره چې کوم ستا شان د بنده نه د راضي کېدو دی چې ته زما نه راضي شي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله دومره اوږده سجده کوله چې بیا به صحابه ووایي چې لکه ساه د سړي لاړه شي حرکت به هم نو او په سبب پوهېدل نه صحابه کرام دومره به اوږد پروت الله جل شانه فریاد کړ سره د دومره لوړې مرتبې چې په کائنات کې د هغې نه څوک افضل نشته لیکن دې سره که یو سړی دوه معمولي رکاته وکړي چې هغه مونږ ته معمولي ګڼلی کېږي لکه 2 منټو کې یا 3 منټو کې کېږي او دا سیوایي ګڼلی کېږي بعضې سړی وایي چې زه مړه چې فرض وکړو دا هم لویه خبره ده اما تنفلون لفظ استعمال کړی چې تاسو زیاتي ګڼي نو دې 2 رکعتونو سره چې کوم د دې صاحب قبر په عمل کې اضافه کېږي زیاتېږي ورسره اجر هغه زیاتې هغه د دنیا ما فیها نه بهتر دی لکه مونږ چې ماشومانو دکان ته بلاړو نو بیا به دکاندار نه سودا واخیسته د کلو د اټیو دا رواج بیا به دکاندار ځان سره څه چڼې پولۍ ایښې وې نو یو څو دانې به یې ماشوم ته په لاس کې واچو دې ته به مونږ سره راکوې نو ماشومان یې مخته کړي نو بیا چې سودا به یې ترېنه واخیسته نو بیا به یې سره کړه نو دا هغه زیاتي شی دی اصل سودا هغه خو هغه ده نو د الله رسول فرمایي چې دا 2 رکعاته چې کوم زیاتی دي دا چې د انسان په عمل کې کوم زیاتې په اعتبار د آخرت سره راولي هغه د دنیا د ټولو خزانو نه زیات بهتر دي وعن عبد الله بن مبارك رحمه الله قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قال وما ندامته يا رسول الله قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من احد يموت الا ندم کوم یو کس چې مړ شي نو هغه پیمانه د مر نه پس پیمانه قالوا وما ندامته یا رسول الله صحابه ورته کو چې یا رسول الله پیمانه لیکن موږ پوه نه شو هغه پیمانتیا پسې د دې مړی قال ان كان محسنا ندم الا يكون ازداد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کدا نیکوکار وي د نیکی کړي دنیا کې خو وخت تیر کړي د الله د رضا او د خوشنودۍ د لاندې د پدې پیمانه چې ما سیوای زیات عمل ولونکو دغه عمل مې ولې راړو نور مې کړي و ان کان مسیئا ندم الا يكون نزع او کچره دې بدکار وي ګناګار وي نو د پدې پیمانه چې ما دا ګناه پرې ولې نه په دنیا کې کاش چې د دنیا ما پرې خوي دین ما توبه استوي دې نظر وته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من احد يموت الا ندم دین دا معلومه شو چې کله سړی مړ شي نو دا داسې مړ نه چې بس دې ختم شو لکه د لوټي بشان د خاورې بشان نه انسان چې کله دنیا ته رالو نو د حالات بدلیږي په د باندې مرګ راځي او مرګ دا دی چې د دنیا نه د تعلق کټ شو د ساړه د ګرمۍ د کوټې ضرورت د سفر ضرورت د خوراک ضرورت د اسخاق ضرورت دا د ختم شو دلته
دې ته مرګ وایي. په دې کې چې کومه ساعت تله راتله هغه ختمه شو، لیکن دې همیشه دپاره ختمیږي نه چې دې دغسې بس ختم شي، بلکې د قبر ته لاړ شي. د قبر عالم دی، بیا هغې نه پس حشر ته تللي، د حشر یو جدا عالم دی، بیا د حساب کتاب یو جدا مراحل دي، هغه په انسان باندې را روان دي، بیا د هغې نه پس چېرته جنت دی یا جهنم دی. الله دې موږ جهنم نه وساتي. نو د حدیث مبارک نه دا معلومي چې دا سړی خپېمانه کېږي، نو چې خپېمانه کېږي سړی خو حیات دی، ژوندی دی، دته یو ژوند حاصل دی. د دنیا د ژوند سره رابطه د کټ شوه، لیکن دی بالکل دی نه. بعضې خلک مشرکینو به دا وي هغوی د آخرت باندې د ایمان نه راړو او د ایمان نه قبلولو څه عمل نه کولو وجه دا وه، هغوی به وایي چې انسان یو ځل مړ شي او هغه چوره چوره شي. یو ځل یو کافر رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چېرته د زوړ مړي یو کپرۍ وه، د هغه ډېره زیاته ورسته شوې وه، هغې نه یو ټوټه راړه کافر و مشرک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مکه مکرمه کې چې کله و مسلمانان کم و د مشرکینو زور ډېر و، بیا یې داسې هغه چوره هغه کپرۍ هغه هډوکی چې و داسې په دې لاسو کې ومږل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مخامخ کړه چې دا به ژوندي کېږي، پوکې یې ورکړو، هغه والوت پوکې یې ورکړو. قرآن کریم کې سوره یاسین کې الله پاک فرمایي ومن څنګه دی وهو رمیم، من یحیی العظام وهو رمیم، دا هډوکي وهي رمیم، دا هډوکي به څوک ژوندي کوي؟ دا د کافر الفاظو نه الله جل شانه حکایت کړی دی، نقل کړي دي. من یحیی العظام، دا هډوکي به څوک ژوندي کوي؟ وهي رمیم، دا خو چوره شول، دوړه شو. د الله جل شانه قدرت باندې قایل. بعضې خلک نن سبا دا تصور کوي د سړی مړ شي خو د ده هر څه لاړل، اوس نرشه وګټه او مزې کوه او چرچې کوه الوزوه او نشې کوه، ځکه چې کله مرګ راشي بیا خو اسم نشته. نه، دا اسم نه دي چې مرګ راشي بیا هر څه دي، د هغه ځای سختۍ هم څه سره سمې نه دي او د هغه ځای راحت هم څه سره سمې نه دي. نو دې نه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفرمایل چې دا مړی به پیمانه وي، مړی د بالکل د دنیا سره تعلق منقطع شو، دا مرګ پې رالو، لیکن دی بالکل ختم نه دی. ما من احد یموت الا ندم، دی به پیمانه. قالوا ما ندامته یا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله سخت پیمان دی، مړی به څنګه پیمانه کي؟ قال ان کان محسنا ندم الله یکون ازداد، که چېرې دا نیکوکارو نو دی به پیمانه په دې چې د زیات عمل ولې ونه کړو، فرض کول نفل ولې ونه کړو، نفل 4 رکعاته کول، 10 رکعاته کول، 12 رکعاته کول، زیاتی مې ولې ونه کړل په دې به پیمانه. لکه یو سړی هغه ځمکې اغشتې وي د ګټې لپاره او هغه یې خرڅه کړه، ګاهک رالو 10 لکه روپۍ پکې وګټلې، 10 لکه روپۍ وګټلې، ورپسې فوراً بل ګاهک رالو چې زه ځمکه په دومره غواړم 20 لکه روپۍ ګټه درکوم. نو دی پیمانې چې پرون راغلی وی کاش دی په زړه کې قریبي ښځې سره هم تذکره کوي، بچو سره هم کوي چې د یو ورځې فرق و چې دا ګاهک راغلی وی نو بیا ما د 10 په ځای باندې څومره ګټلی وي 20 لکه یې مه ګټه. نو دی پیمانې چې هغه سودا ما ولې کړي ده. بعضې خلک واپس هم شي چې کله پیسې نه ورکړي د لالچ د وجې نه واپس شي، حالانکې دا ګناه ده. امام بخاري رحمه الله ځمکه خرڅوله، نو پلار نه ورته پاتې شوي و، دی په علم پسې وتی او د علم دپاره ځمکه خرڅوله، تجارت مجارت یې کولو نه. نو یو ګاهک رالو پارټي راله، هغوی ورته وایي چې موږ نه ځمکه اخلو نو بیه کوه سره. ده ورته ها نه نه دي کړي، هغوی وایي موږ یې په دومره اخلو. ده ورته یې زه به پرې سوچ وکړم سبا بیا راشي. هغه پارټي چې لاړه نو هغې پسې بل راله او د هغې په 2 دوڼې ورته ورکولې، د هغې په دوشنده لکه ما چې څنګه ذکر کړل 10 لکو په ځای باندې 20 لکه ورکولې. امام بخاري رحم الله حالاتو کې لیکلي دي. نو امام بخاري رحم الله ورته وایي چې نه، هغوی ورته وایي چې هغه ته دومره درکوله موږ دومره درکوو، موږ ته راکړه. ده ورته وایي چې نه، او بیا هماغه کس ته ورکړه کوم چې رومبی راغلی و. هغه ته چا دې تپوس وکړو چې صاحب تا خو دې خلکو سره د اول سره دی سره خو دې ها نو کړي، ایجاب و قبول نه دی شوی، ایجاب شوی و قبول نه دی شوی. بیه هله سره ته رسېږي سودا چې ایجاب و قبول دواړه وشي، یعنی که مشتری اخلي چې بایم راضي وي او که بایې خرڅوي چې مشتری هم راضي وي، هله کېږي چې یو فریق راضي وي بل نه راضي نو بیه نه کېږي.
مبادره المال بالمال بالتراضي. امام بخاری رحم الله وتعالى چې کله غړومبه خلک راغلو نو وې زما په زړه کې دا راغلی چې ما دې ته ورکې زړه کې مې راغلی وې ما چې زړه کې رال نو د زړه هغه اراده هغه ما دروغ کوله نه ما هغه رښتیا کوله چې سینې الله رانه خفه نشي حالانکه دا جایز دې ته ویل کېږي ندامت. ان کان محسنا ندما کچره محسن ویني ګوګار وینو د خپېماني الله یکون ازداد چې ما زیاتی عمل ولنه کړی و. ان کان ند مسیئا ندم الله یکون نزع او که ګناګارو نه د خپېمانه بدی وی چې ما دا ګناه ولې پرې نه خو ځکه چې دا غي سزا ده په قبر کې ویني بیا هغه مخه ترازی قبر کې سزا د آخرت په مقابله کې ډیره کمه ده لیکن عذاب قبر شته هغه ډیره کمه ده. د دنیا سختی د قبر په مقابله کې کمه ده او د قبر سختی د قیامت په مقابله کې کمه ده د جهنم په مقابله کې کمه ده لیکن سزا شته عذاب قبر شته. قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا څنګه ده د څنګه کې سوچ او فکر ته ضرورت نشته ځکه چې د آخرت ټول سيزونه په دې دنیا قیاس کول نشي. لومبه خو دغه مسله وګور دنیا کې سړی غټیږي لویږي زوړ شي په آخرت کې زړېدل نشته ټول عمر په یو شان فرق نه راځي پکې. په هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ګناګار خپېمانتیا ده چې د ګنا نه ولرونه وته نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې قبر کې دا اوس مونږ د حدیث مبارک ووري چې قبر کې مونږ خپېمانه کیږو چې کوم سړی نه کمل کوي نو په هغه کې اضافه ولې نه کوي یا تهجد کوي او کله ته پاتې کوي کله کوي نو روزانه ولې نه پاسي یا د تر اوسه پورې فرض مزم نه کولو نو فرض مز ولې نه شروع او د بدکار خپېمانتیا ده چې د په قبر کې خپېمانه کیږي چې ګناه مې پرې ولې نه خو نو دنیا کې دی پرې الله پاک دې موږ ته خبرو د عمل توفیق